أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. اللہ رب العزت قرآن مجید سے فرمائی اے ایمان والو دا مالونا دی تاسو وال او دی تاسو اولادونا دا چې تاسو دی الله یاد نه غافل نه کی. په دې آیات چې الله رب العزت ذکر کړ یو اولاد او یو اموال، مطلب دا بچی او دا مال او دولت دا دواړه سیزونه د الله یاد نه غافلولو ذریعہ او سبب جوړیږي. دا مال بعض اوقات انسان د لپاره رحمت جوړ شي او بعض اوقات دا مال انسان د لپاره زحمت جوړ شي، وبال جوړ شي. دې مال په باره کې الله رب العزت بل ځای قرآن کې فرمایي وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، او بېشکه دا خلق د مال په محبت چې ډیر زیات سخت دي. نو دلته تاسو سوچ ورته وکړو، دلته الله رب العزت مال د لپاره خیر لفظ استعمال کړی ده. دلته مال د لپاره څه استعمال کړی ده؟ خیر لفظ استعمال کړی ده. نو دې نه دا معلومه سله چې دا مال بعض اوقات لکه چې خیر څیز هم ده. دا څه شی ده؟ دا د خیر څیز هم ده. او بل ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اغتنم خمسا قبل خمسین، چې تاسو پنځو شیانو قدر وکړو، غنیمت یې وګڼو د پنځو سیزونو نه مخکې. په هغه چې یو مال ذکر کړی ده چې دا مال څه شی وګڼو؟ تاسو غنیمت وګڼو له غریبي نه مخکې. نو ګوره دلته د مال تذکره کړې ده خو په ښو الفاظو کې کړې ده. نو دې نه دا معلومه سله چې که دا مال چیرې انسان ښه استعمال کی، د الله او د الله رسول د مال په ذریعه باندې انسان راضي کی، نو دا مال بیا رحمت ده. خو که دا مال ته چیرې ښه نه کی استعمال او د شریعت حدودو خیال نه وساتې، بیا دا مال چې ده دا بیا زحمت ته وبال ده. ځکه فرمایي چې بعضې خلکو سره مال رایسي دی الله هم پرېږدي، الله رسول پرېږدي، زکات صدقه هر څه د مال باندې چې کی قربان کړي، نو د سړي دپاره دا مال چې ده د دپاره زحمت ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به دا خبره کوله، په تهجد په وخت کې به چې کله دعا کوله، داسې دعا به یې کوله یا صفرا یا حمرا غر غیری، اے سونے اے چاندی ته بل چاته دوکه ورکړه، ما ته دوکه نشي راکولی، ما ته دوکه نشي راکولی. دا مال دا بلش کې زده کوي، په دې خبرې باندې به ځان پوه کوي چې دا رحمت کله جوړیږي او زحمت کله جوړیږي. ځکه مشران خبره کوي لکه څرنګه چې سړی مار منتر زده کوي که نه، مار منتر، مار ته خو داسې څوک لاس نه ورایي که نه، هر شی ورنه هېرېږي، منډه ورنه وایي. خو چې څوک د مار منتر زده کړي نو مارونو پسې ګرځي، څه کېږي؟ مارونو پسې ګرځي. یو مشر خبره کوله وی چې زما سره یو کس روان و، نو موږ مار وکته، خو مار وده و. ما ورته چې ویل چې داسې خو هر سړی نه ویلی شي. زه به یې اول دا ویښوم، پسه به یې نیسم. ویل چې داسې وکړه چې اول یې ویښ کړی، هغې نه پس ته یې مار ونیولی، نو ګول یې کړه او جیب ته یې واچولی او بیا په خپل کار کې مشغوله ستی. نو ګوره مار منتر یې زده و که نه، چې مار منتر یې زده بیا مارونو پسې ګرځي. نو دا دنیا دغسې منتر ده. که دا دنیا منتر دې زده نه کړه، دنیا ته دې لاس کړی، نو دا دنیا به دې څه کړي؟ دا به دې تباه و برباد کړي، دا به وبال دا دپاره جوړ شي. ځکه مشران خبره کوي چې الدنیا رأس کل خطویت، دنیا محبت چې کوم ده دا د هرې برایي جړ ده. وترکها کل فضیلت،
او د دې ترک کول دا د هر خیر هر فضیلت چابي ده وترکها مفتاح الکل فضیلت. مشران یو بله خبره کوي وایي دا مال مثال د کشتۍ په شان باندې ده. کشتۍ به تاسو کتلې وي که نه، کشتۍ چې کله د اوبو د پاسه روانه وي نو دا کشتۍ فایده سړي ته ورکوي، یو ځای نه بل ځای ته به تا بونځوي، سفر به دې لنډ کړي. خو که دا اوبه چیرې کشتۍ کې دننه لاړ شي نو دا کشتۍ ډوبه شي او غرقه شي. وایي دا مال دا که چیرې د تا په زړه باندې چې کوم جیب جوړ کړی ده که دا په جیب کې وي نو دا تا دپاره فایده ده. خو که دا مال محبت د جیب نه زړه ته ورګډسلی پیدا داسې ده لکه اوبه چې کشتۍ کې لاړې. وایي دا مال مثال داسې ده لکه مرغابي بطخ وي که نه، ایلی تاسو پېژنو اوبو کې لامبي لانګي چې څنګه شکاري راشي نو دی فوراً چې کوم دا چیګسي او والوځي لاړه شي. مطلب دی اوبو سره لیبې کوي، اوبو کې لیبې کوي خو دا خپل کمسر دی نه لمدوي، ځکه که دا اوبه چیرې د دې کمسرو ته لاړې بیا خو به څه شی بیا دی نه شي الوتلی، بیا به دی شکاري ونیسي. وایي ته دغسې کوه چې د مال سره لیبې کوه خو چې کله د دې دنیا نه تګ وي چې بیا فوراً الوځي چې بیا د دنیا کې زړه اشونتی نه وي. امام غزالي صاحب ډېره خوږه خبره کړې ده. وایي دا مال نه د مال، وایي تا سره چې مال راشي وایي دا جان سره وبال خامخا راړئ. دا مه وایي چې مال به راشي وبال به نه وي، وایي نه دا مال خامخا جان سره وبال راړئ. ابي اخچو خبرې ذکر کړې دي. یوه خبره دا ذکر کړې ده چې کله مال ډیر شي نو اول وبال دا راولي جان سره چې انسان لکه مثال داسې راځي مال چې کله ډیر شي که نه انسان سهولت پسند شي، کور به دې جوړي که نه ایسي به دې پکې لګولی وي، فریج به دې لګولی وي، جنریټر به دې اخیستی، شیشو پلانټ به دې اخیستی. نو دا دومره ډېرې خبرې چې کله تا کور چې ته ولګوې او کور کې ته دومره غټ بیډ دې لګولی وي او په هغې دې 5 سټار خوب لګولی نو تا ته خو بیا د بستره اخیستل ډېر ګران نه دي، ګران دي درته که نه. ګوره ته بیا بستره نه سي اخیستلی، ته پوهایې چې مړه دا څوک په سټایانو باندې سملي او هلته به جومات کې پته نسته پکه به یي نه به یي او پیدل سفرې به یي، ځکه چې ته خو سهولت پسند شوې که نه. نو دا سهولت پسند ته څه جوړ کړې؟ د مال جوړ کړې. نو چې کله ته سهولت پسند جوړ کړې دا مال تا دپاره کم وبال راوستی، تا دپاره اجتماع ته تګ ګران کړی. جومات ته به ته نه ځې ماسپښین، ځکه چې ماسپښین خو به لمر ګرم وي نو تا خو به کور کې به د ایسي لګولی. نو تاسو راته ووایو چې سړي ټوله ورځ ایسي تېره کړې وي نو دی 2 بجې جومات ته تلی شي. نو دا اول وبال ده. دوم وبال دا مال سړي ته ګناه اسانه کړي. دوم وبال کوم راولي؟ یو مالدار وي ته نو ګناه اسانه کړي. ګوره 5 سټار هوټل ته به لاړ شي که نه، 5 سټار هوټل کې به دې په 100,000 باندې کمره نیولې. اوس په 100,000 باندې به کمره نیولې، هلته به ټلیفون درته لګېدلی وي چې ته څه غواړې بس تا ته میلاوېږي. فون وکړه داسې پکار ده، شراب راړه، هر څه کولی شي. نه به تا باندې ښځه خبروي، نه به تا باندې بچي خبري، نه به تا باندې رشته داران خبري. بس ګناهو دروازه به د مال په ذریعې باندې تا نه څه شي تا باندې خلاص شي. تا دپاره به ګناه څه شي اسانه به شي. ډېر مال د تر سره امریکې ته تللی شي، برطانیې ته تللی شي، دوبۍ ته تللی شي او چې هلته څه کوي بس کوه، څوک به ته باندې خبر نه وي. بانه به جوړه شي چې زه څه دپاره ځم چکر ته ځم. هلته مې لږ کاروباري مسله دا کاروباران خلک دا خبرې ډېرې کوي، هلته مې لږ کاروباري والا مسله ده وایي حل کوم بیا راځم. کاروباري مسله دې ده. نو مقصد دا ده چې دا چې شاید مال سړي باندې د ګناهو دروازه چې کي خلاصې کي، ګناه د دپاره اسان. مال یو دریم وبال دغه ده چې انسان د مال کې زړه اټکاو سي. زړه اټکاو کول مقصد دا ده چې دا مال په تا باندې داسې کښېني که نه چې یوه فیکټرۍ دي، بیا به ته وایي چې یار دا خو فیکټرۍ د مزدوران دي، لہذا دې سره چې بل داسې کار شروع کول پکار دی. دکان به دي، دکان که به د یو څیز ایښی بیا به چې میاشت وځي بیا به ته وایي چې دکان خو هسې خلاص ته، نو بل چې څوک بیا تا ته څه وایي چې یار هلته هغه فلانکی څیز چې کوم د حق کې ډېره واره ده به ته راوړئ. نو تاسو به کتلي وي کلي دکاندارانه چې څومره زیات څیزونه ایښي
بعضې دکان داسې وي چې وي یو شی بل دکان او څیزونه یې بل شی ایښی وي کتلی به وي که نه پیپو دکان به وي او تا به پکې ایښی ګبین وي اوس پیپونه ګبین چې اپس کې جوړ څه سره دا چې شاید دا مال وبال دا چې مال ډېریږي نو هرس په دې ډېریږي نو ته یوه فیکټرۍ بیا دوه فیکټرۍ بیا مطلب بیا پکې ورځي څلورم وبال دا دی چې تا به مرګ ته زړه نه کېږي مرګ ته به دې چې ښه کېږي زړه نه کېږي کور به دې جوړ کړی ښه به ښکلې ښځه به دې جان ته کړی او دوه درې به دې ګاډې وي دوه درې به دې نوکران وي او تنوري به دې ګوښې وي او سالن ور به دې ګوښې ښځه ساتلې وي جان ته به دې دنیا کې جنت جوړي نو چې جان ته دنیا کې جنت جوړ کړي بیا تا مرګ ته زړه کېږي سوال نه پیدا کېږي تا مرګ ته زړه وشي او یو بل وبال دا د دنیا ډېروالي چې اولاد به دې بګړاو شي چې چا مال ډېر شي که نه بیا اولاد چې راشي بې لارې شي وجه دا چې تا خو په مال ګټلی تا خو بیا لږ ډېر زړه په خوږېږي اولاد خو د زړه نه په خوږېږي مال ورته ډېر کړه ډېر کړه ډېر کړه نو بیا چې شی اولاد بې لارې شي بیا ځکه هغه وخت خو لا هر سړی خبرو ته دعوت ورکوي دا خو مالدار سړی د خلک ملګریان ورسره جوړوي خلک یې خوشامنده کوي ته خو ډېر ښه سړی پلار دې ښه سړی ده نن به دا لیدو صحبت پکو بس بیا داسې ګناهو باندې دا چې کوي ولګوي نو پوډري سي او چرسي سي او شرابي سي او زنایي سي او مطلب څه ناڅه چې شی مال له وجې او یو مال اخر وبال دغه ده چې کله مال ډېر شي نو نبي صلی الله حدیث شریف ده حلالها حساب و حرامها عذاب که دا مال چیرې حلال وي که نه نو بیا به د دې حساب ورکوي و حرامها عذاب او که دا چیرې حرام بیا خو فل غذاب که دا فل په حق حلال طریقې بیا حساب به ورکوي او که چیرې حرام بیا خو وبال او غذاب ده لہذا مال نه ځان بچ کول پکار دی مال انسان چې کی لکه څرنګه چې ما بغیر منتره مار ته لاس کې نو دا مار به تا ته څه وکړي ټک درکړي او تا به چې ته ورسوي قبر ته به دې ورسوي دا مال سړي ته ټک ورکوي او دا څنګه ټک ورکوي تاسو کتلی دی چې داسې مال ما ډېر کتلی دی چې مال ټکونه ورکوي مال سړي ته داسې ټک ورکوي چې انسان کې انا رایسي حبیجا پکې رایسي د جان ډېر غټ سړی ښکاري او چې څوک دوه خبرې ته ما نه پېژنې زه څوک یم ته ما نه پېژنې دا ته ما نه پېژنې دا اصل کې مال چې چلی وي مال چې چلی نو ځکه داسې ته ما نه پېژنې زه څوک یم مطلب بیا موبایل روباسه یوه ته ګنټه وکړه بل ته دا ټول مال ده او د مال په وجه باندې بیا انسان کې ته ما نه پېژنې زه څوک یم او تکبر الفاظ او غرور ډک خبرې او سره ډټ سه دا اصل کې مال چې چلی وي او چې کوم سړی مار وچیچي بیا هغه کې غټې خبرې کېږي لکه څرنګه یوه خبره راځي په ضلع جنګ کې و یو سیټ و دومره غټ سیټ و چې دا ریل ول سټیشنونه د په ځمکې کې چې ریل به شروع سولی که نه نو یو سټیشن به یې د ځمکې کې رالی به چې ریل بیا شروع سوی نو بل سټیشن به یې د ځمکې کې رالی 3 سټیشنونه د ده ځمکې کې راتلل دا به څومره کرناله ځمکه وي څومره جایداد وي وی چې ورځ یو ملګري سره په یو چوک باندې ولاړو نو ملګري داسې خفه غواړي ورته چې ته ولې خفه یې ورته چې یار بس خو ضروریات ډېر دي په طریقې باندې نه پوهېږم چې دا ضروریات په څنګه پوره کوم پیسې نه شاخ کولی نو دی ورته وایي په غرور سره ته مال ته پریشانه یې زه خو دې ته پریشانه یې چې دا مال به زه په کوم ځای کې خرچ کوم تکبر غټ الله شان ته ګوروي چې یو دی وفات شوی او د 18 سال بچی او په هغه غلطو خبرو باندې ولګېد نو بیا یو مځکه خرڅه کړه بیا بله خرڅه کړه بیا اخر ته دوبۍ ته شروع شوه بیا اخر ته مطلب پاکستان کې خو ته ټول ګناهونه ور ختم شو بیا باره دنیا ته نو چې باره دنیا ته ځي نو بل کس په جان سره پرونځئ نو جاز ټکټونه هلته هوټلې الله شان ته ګوره چې ده اخر ته ټول جایداد خرڅ کړی حتی دې پورې چې کور یې هم خرڅ کړی او دی غریب شوی نو موږ ته استاد خبره کوله وی چې په کم چوک کې پلار دا خبره کړې وه
چې زه خو دې ته پریشانه چې دا مال به زه په کم ځای باندې خرڅ کوم په هغه چوک کې دا ځای ولاړو خلکو نه یو 2 روپۍ غوښتل خیر الله کے نام پر کچھ دے دو الله کے نام پر کچھ دے دو پروردگار به داسې لته درکړي خدا مار چې چل دی ګر یو په باره کې راځي چې ښځه یې کړې وه واده یې کړه نو غټ جایدادونه پیسې میسې ورسره نو ښځه ورسره ناسته وه نه هم ته چا ور وټکولی الله کے نام پر اجرکم علی الله الله کے نام پر کچھ دے دو نو ښځې خاوند نه تپوس وکړه چې که تا خوښوي زه به د 3 روټۍ ورکړم خاوند ورته چې ورې که نو ښځې هغه خیرمار ته 2-3 ډوډۍ ورکړې دي نو چې کله واپس راغله د ښځه نو سړی ورته مړه تا یو خو دونه مونږ نه خلاصېږو روغ رموټ سړی او بس په کار لګېدلی او کار خو دونه پېژني موږ به نه په روټۍ زار کړې ده او د موره خوره مطلب چې په خولې ورته ویل الله رب عزت راولي ولی مار چکړی و چې ځکه چې ته خو یو انا وه کور یې او ښځی وه الله شان ته ګوره چې اول به یې لکونو آمدن و نو بیا به لکونه خلکو ته ورکول نو وی چې یو ورځ مکمل دومره غریب شوی چې ښځې ته یې طلاق ورکړی نو ښځه چې بل کور ته لاړه یا 2 کاله یې تېر کړه بل رشته پسې راله او واده یې وکړی بل یو کس پړې دا چې ښه بل چا په نکاح کې لاړه نو بیا یو ځل د خپل خاوند سره ناسته بیا یو کس خیرمار خیر غوښته نو د خاوند ته ورته وایي چې که تا خوښوي زه به 2 روټۍ ورکړم نو چې څنګه ښځه ورله او ور یې ور کولاو کړی نو ښځې له خولې نه چغه ووته نو خاوند یې په منډه باندې ورلی وایي دا اوس څه چل ده وایي دا زما اول خاوند دی چې نن خیر ټولوي بیا سړي ورته وایي چې تا ته پته شته آس څوک و اچھا زه په تاسو ګیټ باندې راغلو آس ځم نو پروردګار ده که نه نو ګور دا مال چې چل دی اوس خبره داسې ده چې دا بخل څه ته وایي بخل څه ته وایي بخل دې ته وایي چې تا ته دا خرچ کول ګران وي صرف بس په جمع کولو باندې پوهېږې او خرچ کولو باندې نه پوهېږې بس مال محبت کې دوره چې روزانه یې شمارې بیا صندوق لا یاره اوس انشاءالله 1,00,000 روپۍ شوي مست 1,50,000 2,00,000 دا هر وخت دا مال لګول تا ته ګران شي او مال ګټل مال پسې خو ته دوبۍ ته ځې او نه پوهېږي چې یاره شپې کار وکړم که ورځې کار وکړم هر وخت دا مال پسې چې لګېدلی په خرڅ کولو باندې نه پوهېږي دې ته وایي بخل دې ته څه وایي بخل وایي دا ډېر بخیل سړی ده بخیل سړی د الله دشمن دی خبرې پوه شو بله خبره دا ده چې د بخل علامات څنګه دي څنګه به یې موږ پېژنو چې دا بخیل کم سړی ده نو دا بخیل علامات علماو 2 ذکر کړي دي چې کوم انسان ته په خپل ښځې بچو باندې خرچ کول زور ورکوي ښځې درته ویله چې یاره یو 500 روپۍ خو راکړه نن هغه رشته دارانو بچی شوی ده نسته یو خو روزانه ته پیسې بچي درته ویله لکه 1,000 روپۍ خو راکړه سکول کې به کاپۍ کوم نشته مړی یو خو تاسو نه زه نه خلاصېږم نو تا ته چې دا خپل اولاد ته خپلې ښځې ته ورکول زور درکړي دا ته بخیلې او بله خبر دا چې کله زکات ټیم راشي نو زکات ورکول تا ته زور درکوي څه شی درکوي زور درکوي په زړه باندې دا خبره بوجي چې یو بیا اوس کال تېر شو بیا چې کوم د 2,00,000 روپۍ ورکوم دا تا په زړه کې بخل ده نو ګوره یو حقوق الله راله یو حقوق العباد حقوق الله چې شاید زکات ته حقوق العباد خپله ښځه او بچي دي او خو تا باندې حق ته او خو به ته ورکوې پیسې ځکه حدیث شریف کې راځي چې بخیل د سړي په خپل کور وال باندې خرچه کول دا په صدقو کې تر ټولو بهترینه صدقه ده خپل ښځه خپل بچو باندې ته خرچه کوي خو بهر کې چې کله تا ته زکات ورکول ګران شي یا خپل ښځې بچو ته ورکول تا دپاره ګران شي نو دا ته بخیل دا څه شی ته بخیل سړی د الله دشمن ده او علاج څه ده علاج خو به اوس بیانو که نه دا بخل به مونږ څنګه باسو د امام غزالي صاحب یو خبره لیکلې ده چې ته ځان د خپل زړه زبردستی په دې خپل زړه باندې وکړه پیسې بس په زړه باندې زبردستی وکړه خلکو ته پیسې ورکوه جومات کې ورکوه علماو ته یې ورکوه بچو ته یې ورکوه صدقه وکړه کور کې په خپل زړه باندې ته زبردستی وکړه مثال یې داسې ورکړی ده لکه
ښه کړای دی جوړه کړې ده بار نه یو کس رالی او ته چې راځه روټۍ ته دی وایي چې یاره زه خو دومره سخت موړ نن خو مې ډېر زیات یاره ډېر ښه سالن درته راخوښ دی دوه خو هغه خو وکړه نو دا چې کله تا سره کېږي اول یې زړه ته نه کېږي خو چې کله تا سره کېني نو د دوو خولو په ځای باندې دوه ډوډۍ وخوري وی خوري که نه نو بالکل دغه بخیل سړي دا علاج ده چې کله ته په زړه باندې زبردستي وکړې نو بیا به څه شی بیا به دا په ورکولو باندې څه شی عادي شي بیا به دې بره خبره ګرانه نه دا ورکولو سره الله شان د داسې خلک کتلی دي چې په خرچو باندې په نخرو باندې په پیښو باندې دومره پیسې په اجراګانو باندې وولي خو چې جومات چې د 100 روپو خبر راشي نو ورته یې وایي دا درېیمه میاشته چې امام پیسې نه دی راوړی 100 روپۍ وي صرف خو هلته چې تپوس وکړې نو هلته داسې پیسې لوان دي لکه څه شی لکه اوبه نبي صلی اسلام فرمایي که صدقې سره چا مال کم شوی په دې خبرې باندې قسم خوري که په صدقې سره چا مال کم شوی نو دې بدله دې مانه واخلي مانه علما لیکي انفقو علیک چې ته خرچ کا نو تا باندې به خرچ سي ته خرچ کا الله په لاره کې نو الله به څه شی سي تا باندې به خرچ کی علما لیکي چې دا انفق معنا دا د نفق نه وتلی دا نفق وایي ټنل ده سرنګ ده سرنګ کې که داسې غار وي نو دې ته یو طرف ته ګاډی ځي چې کله یو ګاډی وځي نو بل ورته داخل شي نو تا چې دا په جیب کې څه دي که نه انفق دا له سرنګ نه ته وباسه نو بیا سرنګ ته نور راشي spend and God is sent عربي کې وایي spend چې ته کله spend وکې ورې کې God in send نو پروردګار به تا دپاره اکاونټ ته به د نور شی رسینډ شي خبرې پوه شوې الله رب عزت موږ ته عمل کولو توفیق راکړي او الله رب عزت موږ بخل نه وساتي دا ډېر خطرناک بیماري ده ډېر خطرناک